السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هنا مخکې سبق کې منګه د اسم غیر متمکن اقسام چې نه هغه ذکر کړل. اسم غیر متمکن هغه څه ته وایي چې د مبني الاصل سره مشابهت لري او هر قسم اعراب ته ځای نه ورکوي. د اسم غیر متمکن وایي. بیا د اسم غیر متمکن منګه لس اقسام ذکر کړل. د اسم غیر متمکن لس قسمونه دي. کم دي؟ ضمیر ده، اسم اشاره ده او اسم موصول ده، اسم فعل ده او اسم صوت ده، ظروف مبنیه دي، اسماء کنایت دي او مرکبات دي او اسماء کنایت دي او مرکبات او بیا اسماء شرطیه او اسماء استفهام. دا ویل نو دې ځای پورې ګوره د مفرد ذکر موږ کو د اسم فعل هر تعریفات او د اسم تقسیمات. بیا معرب چې معرب دوه قسمونه دي، اسم متمکن او فعل مضارع. او بیا اسم غیر متمکن د مبني ذکر کړي، اسم غیر متمکن ذکر وکړو. تقریبا 3 سيزونه جن دا ذکر شول. ما تاسو ته ویلو نه هو کې شپږ سيزونه دي کنه چې هغه شپږ سيزونه ته تیاری او تا ته مکمل نه هو دي نو پای کې تا ته خدای پاک دا روانول شي، تا ته بصیرت پکې حاصلې دي شي. یو پای کې مفردات دي، یو معربات، مبنیات، مرکبات، معمولات او عوامل. نو دې دې پوری درې خبره تر زمون ختم شولې چې یو هغه مفردات، دویم معربات، دریم مبنیات. نن سبق کې دا مرکبات ذکر دي. مرکب دا تاسو اول کې ویلي چې مرکب دا هر هغه لفظ ته وایي چې هغه د دوو یا د دوو نه زیات کلمونو جوړ شوی. نه دا څه لګي مرکب ورته لګي چې د دوو یا دوو نه زیات کلمونو جوړ شوی. نه دا څه لګي مرکب لګي. بیا د مرکب دوه قسمونه دي، یو ته لګي مرکب مفید او یو ته لګي مرکب غیر مفید. مرکب مفید او مرکب غیر مفید. مفید د ټکی نه هم دا معلومی کې چې دا فائدہ ورکوونکی، غیر مفید چې دا فائدہ نه ورکوي. نو مرکب مفید دې ته ویل کېږي چې دا غینه پوره پیدا حاصلېږي. یعنی متکلم خبره وکي خاموش شي او ریدونکو ته د خبرې نه خبر یا طلب چرنده واضح شي. یعنی د دې خبرې نه پته ولګي چې دې ته موږ نه خبر راکړي کده څه غواړي کده څه چل کوي. مرکب مفید دې ته وي. او مرکب غیر مفید دې ته وي چې هغه اوریدونکو ته مکمل فائدہ نه ورکوي. یعنی چې کله وایونکو خبرو کې خاموش شي نو اوریدونکو ته نه خبر حاصلېږي نه طلب حاصلېږي. د مرکب مفید مثال په پښتو اردو کې لګم وایو مې جا رہا تا زتله او ما زرا غله او ما زم مدرسه کې یما. دا مرکب مفید مثال نه دي. او مرکب غیر مفید لګته زم مدرسه. نو زم مدرسه سو یا ته په مدرسه کې یا ته چې زما پلار ها د زید غلام سپین دیوال. نو د دې دغه خبرې اترې دي چې په دې کې فائدې ترنده نه حاصلېږي متکلم ته مخاطب ته. نو مرکب مفید څه ته وایي چې دا غینه مکمل فائدہ حاصلېږي. یعنی کله وایونکو خبرو کې خاموش شي نه اوریدونکو ته خبر یا طلب حاصلېږي، فائدہ ورته حاصلېږي، یعنی خبر یا طلب ورته حاصلېږي. او مرکب غیر مفید څه ته وایي دې مرکب مفید ته نور نمونه مرکب تام ورته وایي او مرکب اسنادی ورته وایي او کلام ورته وایي او جمله ورته وایي. مرکب تام ورته کوي چې دا پوره یعنی په جمله کې چې کم اجزا یې کنه لکه په جمله فعلیه کې فعل فاعل، په جمله اسمیه کې مبتدا خبري، نو دا پوره ان دې پل چاته حاجت نه وي. مرکب تام څه ته ویل کېږي چې پوره د دې په بدل کې مرکب غیر مفید ته مرکب ناقص ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي مرکب ناقص مطلب دا دی چې په خپل معنی ورکولو کې لکه دا پوره نه ده، خپل معنی ورکولو کې دا پوره نه دی، نه پوره مطلب چې نه واضح کېږي په مرکب غیر مفید کې. او په مرکب تام کې پوره مطلب واضح کېږي. نو دې ته ځکه د مرکب تام وایي. مرکب اسنادی ورته ځکه وایي چې په دې کې د یو څه بل ته نسبت شوی. مرکب اسنادی ورته څه ولې وایي چې په دې کې د یو څه بل ته
نسبت شوی لکه اوس فهم تاسو ته او کلام ورته څه کوي چې لکه دا د دوه کلمونو جوړ شوی د دوه زیات کلمونو جوړ شوی د کلام وي او جمله ورته هم وي پوه شئ دا مرکب اسنادي کې یو چې دا پکې مسند وي یو پکې مسند الیه وي په مرکب اسنادي کې دی لکه دې ته مرکب اسنادي مو په هر جمله کې دوه شیزونه یو ته مسند وي او بل ته مسند دی ته وي د کم څه چې نسبت کیږي د کم څه چې نسبت کیږي هغه ته مسند وي او چاته چې نسبت کیږي نه ته ویل کیږي مسند الیه پوه شئ ها مسند څه ته وایي د کم څه نسبت کیږي او مسند الیه څه ته وایي لکه دا په جمله چې یو جمله ده کنه نو دا دوه سيزونه پکې خامخا پکار دي د دین علاوه پکې نور مراد لشي چې هغه نه مسند وي نه مسند الیه وي خو چې جمله وي نو دا دوه سيزونه کتابونه بند کړئ چې جمله وي نو دا دوه سيزونه پکې خامخا وي یو پکې مسند وي او بل پکې مسند څه ته وایي د کم څه نسبت کیږي او مسند الیه بیا اسم چې کنه دا مسند هم واقع کیږي مسند الیه هم واقع کیږي اسم مسند هم واقع کیږي شي او مسند الیه لکه زید قائم نو پدې کې د چا نسبت چاته شوی دی د زید نسبت شوی دی چاته قیام ته نو پدې کې د زید سره مسند دی دې ته نسبت شوی دی کنه او دا قائمون سره مسند یا دا ځانته چې ضرب زیدون نو په دې مثال کې د چا نسبت چاته شوی دی د وهلو نسبت شوی دی چاته زید ته دا ضربه په کې صحیح مسند وي او دا زید بس وي اوس وګورئ تاسو چې په دې کې دا فعل چې څنګه دا مسند راغلی دی فعل صرف او صرف مسند راځي مسند نه راځي او اسم مسند هم راځي او مسند الیه هم راځي لکه دلته ګوره په دې لونی مثال کې په جمله اسمیه کې مسند الیه هم اسم ده او مسند هم سره اسم ده پوه شئ او په دې کې ګوره په دې کې دا فعل چې نه دا مسند ده او اسم چې نه دا پکې سره مسند الیه نو اسم دا مسند او مسند الیه دوه راتلی شي فعل صرف مسند راځي مسند الیه ناراضي او حرف دا نه مسند راځي او نه مسند الیه راځي حرف نه مسند راځي او نه مسند الیه راځي ته په دې خبره باندې پوه شئ په مرکب اسنادي کې سوچو نه دوا یو سوي مسند او بل سوي مسند الیه مسند څه دا وایي دا کم څه نسبت کیږي دې ته څه وایي او مسند الیه څه دا وایي چا چې نسبت کیږي فزید قائم کې مسند الیه وخه زید مسند ده او دا بلو مسند الیه بیا دا خبره ده چې په جمله چې وکنه نو په دې کې دا دوه جزونه خامخا دي انده سړي شي کېده چې یو جمله یو پای کې مسند الیه نه وي بلکې مسند الیه به کې دوه ضروری وي او کله کله د څه وی چې دا مسند الیه ته دا به کې پټ وي مسند الیه به کې څه وي لکه زه مې ضربا نو ضربا خو لکه فعل او فعل څه واقع کېږي شي مسند واقع کېږي شي نو ضربت کته جمله وې نو دې لپاره څه پکار دی مسند الیه پکار دی څه پکار دی مسند الیه ولا پکار دی کنه ځکه چې یوازې کې دي چې صرف مسند راغلی او مسند یوازې جمله جوړې دي شي نشي جوړې او زه مضربه خو صرف مسند دی نو موږ بس وایو چې په ضربه کې هو ضمیر دی دا به مسند الیه محذوف دی هو ضمیر په مسند الیه سره محذوف دی یا دا شان دی اضرب دی نو اضرب فعل دی کا اسم دی کا حرف دی فعل او فعل صرف څه واقع کېږي شي مسند نو دا څنګه جمله شو چې په دې کې صرف مسند دی نو موږ انا ضمیر نه انت ضمیر پکې مسند الیه او مسند الیه سره محذوف ته لګي مسند الیه سره محذوف ته نه پټو ته په دې خبره باندې پوه شولې ها ورته دې پورې موږ څه ویلو موږ وی چیرې مرکب څه ته وی مرکب تعریف موږ کو څه ته وی مرکب دا دوه یا دوه نه زیات کلمونو جوړ شوی ته مرکب وي بیا د مرکب څو قسمونه دي دوا کم دي مرکب مفید مرکب غیر مفید مرکب مفید څه ته وایي
وایونکي خبره وکي خاموش شي او اوریدونکي ته دنه څه فائدہ میلو شي یعنی خبر یا طلب ورته او مرکب غیر مفید څه ته وایي چې وایونکي خبره وکي خاموش شي اوریدونکي ته مکمل فائدہ مرکب مفید نور نمونه سوي مرکب تام ورته وایي مرکب استادي ورته وایي کلام ورته وایي او څه ورته وایي جمله ورته وایي او مرکب غیر مفید څه نوم وایي مرکب ناقص وایي بیا ماته ستویل چې په هر جمله کې دوه جزونه خامخا پکاروي یو څه سوي مسند او یو مسند الیه مسند څه دا وایي او مسند الیه څه دا وایي څه د نسبت کیږي او اسم چې نه دا مسند واقع کېږي چې کوم مسند الیه اسم مسند او مسند دواړه واقع کېږي شي او فعل اسم مسند واقع کېږي چې مسند الیه نشي واقع کېږي او حرف نه مسند واقع کېږي شو نه مسند الیه په دې خبره باندې څه پوه شولې دې سره سره موږ دا خبره هم وکړه چې په هر جمله کې مسند او مسند الیه دواړه ضروری وي او دا مسند الیه په کله ذکر وي او کله په څه وي معذوف وي یعنی مستتر وي څه وي مستتر معنی سره پټ وي پکې صحیح پکې پټ وي په دې پوه شئ اوس دا مرکب مفید او دا مرکب غیر مفید تقسیمونه دي نو دا مرکب مفید دلته چې عام طور باندې کوم استعماليږي نو دې ته جمله ویلېږي او جمله او مرکب مفید یو شی دی نو د جملې دوه تقسیمونه دي څو تقسیمونه دي اولنی تقسیم دی به اعتبار جزء اول به اعتبار او دویم تقسیم دی به اعتبار خبر و طلب به اعتبار خبر و طلب نو جمله د تقسیم اول په اعتبار سره یعنی د جزء اول په اعتبار سره تقسیم اول چې د جزء اول په اعتبار سره په دوه قسمه باندې دا یو ته لګيږي جمله اسمیه او دویم ته لګيږي جمله فعلیه جمله اسمیه ولا جمله اسمیه دي ته وایي چې اولنې جزء اسم وي اولنې جزء به خامخا اسم وي دویم جزء به اسم هم راتلی شي او فعل هم راتلی شي جمله اسمیه څه ته وایي اولنې جزء اسم وي اولنې جزء اسم وي او بیا او دویم جزء اسم هم راتلی شي او فعل هم راتلی شي او جمله فعلیه څه ته وایي چې دا غي اولنې جزء فعل وي دویم جزء به خامخا اسم وي چې اولنې جزء به فعل وي دویم جزء به خامخا اسم وي لکه جمله اسمیه ما تاسو ته وې چې د دې اولنې جزء به اسم وي لکه زید قائم نو ګوره اولنې جزء اسم دی دویم جزء اسم هم راغلی کنه او زید قام نو دویم جزء لکه سره فعل خو د جمله فعلیه اولنې جزء به خامخا فعل وي او دویم جزء به اسم وي اسم وي لکه قام زید واښوي لکه پوښوي دې باندې ها څه خبره شوله د جمله اسمیه اولنې جزء به اسم وي او دویم جزء به اسم هم راتلی شي او فعل او جمله فعلیه اولنې جزء به فعل او دویم جزء به اسم په دې پوښوي ها اوس دا خبره تاسو سره زده کوي چې د جمله اسمیه اولنې جزء تا د جمله اسمیه اولنې جزء دا دی کنه د دې اولنې جزء تا درې نمونه وي یو ورته مبتدا وي یو ورته مسند الیه وي او یو ورته محکوم علیه وي څه ورته وي مبتدا ورته وي مسند الیه ورته وي او محکوم علیه ورته وي او دویم جزء تا خبر وي او مسند وي او محکوم به وي د جمله اسمیه اولنی جزء ته مبتدا وي د جمله اسمیه اولنی جزء ته مبتدا ورته ولي وي د دینه ابتدا شوی د دینه مسند الیه ورته ولي وي دې ته نسبت شوی محکوم علیه ورته ولي وي دغه چې په دې باندې حکم لګیدلی په دې باندې او دویم جزء ته د جمله اسمیه دویم جزء ته خبر ورته ولي وي د دې په ذریعه سره خبر ورکړل شوی مسند ورته ولي وي د دې نسبت شوی او د دریم نمبر محکوم به ورته ولي وي د دې په ذریعه سره حکم لګولای شي په دې پوه شئ او د جمله فعلی اولنی جزء ته فعل مسند او محکوم به وي د جمله فعلی اولنی جزء ته فعل مسند او محکوم به وي او دویم جزء ته فاعل مسند الیه اور محکوم علیه وي د جمله فعلی اولنی جزء ته فعل وي
څورته وي فعل ورته ولي وي ځکه چې دا کاری کنه او مستد ورته ولي وي د دې نسبت شوی او محکوم به ورته ولي وي د دې بدر سره حکم لګول شي او د جمله فعلیه بهم چې تسوي فاعل ورته ولي وي چې دا کار کوي کنه سوي او مستند الیه ورته ولي وي د دې نسبت شوی دې ته څه شوی دې ته نسبت شوی او محکوم علیه ورته ولي وي په دې باندې حکم لګول شي د جملې سو تقسیمونه دي دوا اولنی تقسیم به اعتبار جزء اول او دویم تقسیم به اعتبار خبر و طلب به اعتبار خبر و طلب نو جزء اول په اعتبار سره د جملې سو قسمونه دي دوا کم دي جمله اسمیه جمله فعلیه جمله اسمیه څه ته وایي او دویم جزء اسم هم راتلی شي او فعل هم راتلی شي او جمله فعلیه څه ته وایي اولنی جزء فعل دویم جزء خامخه اسم وي بیا موږ وې چې د جمله اسمیه څه مثال له زید قائم او زید قام د جمله اسمیه اولنی جزء څه وایي مبتدا محکوم علیه او مستند الیه او دا جمله اسمیه دویم جزء څه وایي خبر مسند او محکوم به او د جمله فعلیه مثال سره قام زید سره قام زید ضرب زید وغیرہ او د جمله فعلیه اولنی جزء څه وایي فعل ورته وایي محکوم به ورته وایي او مسند ورته وایي او دویم جزء فاعل وایي محکوم به وایي او مسند الیه وایي بیا دا چې تاسو د جمله اسمیه مثالونه تاسو وایي اوسو د جمله اسمیه مثالونه وایي کنه زید عالم ماشاءالله بل زید جالم زید نو وړي زید په کومه وایي الله اکبر بلو ها الجمله فعليه مثال نو سره وایي سمع الله ها ظهر الفساد وای جمله اسميه جمله فعليه مثال الله خالق الله صمد ها جی وای الله خالق الله رازق الله مالك ها محمد رسول نور ها الله غني الله خبير نور الجمله فعليه مثالنا ها خلق الله ها خلق الانسان ضعيفا خلق الانسان ضعيفا خلق الانسان ضعيفا ها نور ډېر څه مثالونه دي په کلام عربي کې د جملې د اولنې تقسیم تاسو زده کو د جملې دویم تقسیم چره نه دا به اعتبار خبر و طلب به اعتبار خبر و طلب د جملې دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي جمله خبریه او دویم ته ویل کېږي جمله انشائیه جمله خبریه او جمله انشائیه جمله خبریه څه ته وایي چې د دې وایو کې د رښتونه دروغجن ویل کېږي چې وایو کې ته رښتونه دروغجن ویل کېږي یا د دروغ د رښتیا او احتمال پکې وي پوښتنه لګته زیدون قائم زید سره نو دا زید بیا ولاړ یا مناسک را زید په حقیقت کې ولاړو د دې وایو کې د رښتونه ویل کېږي او کدا زید چې نه ده ناس وتاوي چې را ده ولاړل د دې طبيعت څه ویل کېږي دی وایو کې تکاذب ویل کېږي دروغجن ورته ویل چې دا غي وایو کې د رښتونه یا دروغجن ویل کېږي رښتونه او دروغجن نه رښتونه یا دروغجن یا د دروغ د رښتیا احتمال بګي ویني دي تا جمله خبریه وای او جمله انشائیه څه ته وای چې د دې وایو کې د رښتونه دروغجن نه ویلږي یعنی پای کې د دروغ رښتیا او احتمال دا بګي نه موجودو جمله خبریه څه ته وای او جمله انشائیه څه ته وای دا رښتیا او د دروغ احتمال بګي نوي د جمله انشائیه دولس قسمونه دي د جمله انشائیه دولس قسمونه دي نمبر 1 امر نهي استفهام
تمنی ترجی عقود پکې عقود په کتاب کې نه لیکل عقود پکې یو دی عرض تحضیض او قسم تعجب دعا ندا دا سوشول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 امر نہیں استفهام تمنی ترجی عقود عرض تحضیض قسم تعجب دعا ندا امر ستوي امر چې پای کې یو کار طلب کړل شوی یو کار بګه لکه تاسو مثال له عنصر سمانه ده مدد کو نه ستوي یو کار نه بګه د یو کار نه کول بګه طلب کړل شوی لکه لا تنصر ته مدد مکوا استفهام چې وی آی کې یو څه متعلق تپوس کړل شوی د یو څه متعلق بګه تپوس کړل شوی لکه ته هل ضرب زیدون سمانه ده ایا زید وال کړی ني درې سلورم د تمنی څه ته وای چې پای کې یو کار ارزو کړل شي لکه ته لیت الشباب يعود کاش د ځواني را واپس وله او ترجی څه ته وای چې پای کې یو کار باندې امید ظاهر کړل شي لکه ته لعل عمرا غائب شاید چې دا عمر سوي غائب نو په تمنی کې او په ترجی کې فرق داره چې تمنی په ممکنات او په ممتنعات دوانو باندې داخليږي یعنی چې اوسه ممکن من هغه لپاره ته متمنی استعمالول شي او که غیر ممکن سي هغه لپاره ته تمنی استعمالول شي لکه ته څه ویل شي چې لیت الشباب يعود کاش ځواني را واپس وي نو ته ځواني را واپس کیدې شي ناممکن کار دی لیکن بیا هم ته داغه تمنا کول شي امید کول شي ارزو تمنا کول شي ارزو کول شي خو لعل الشباب يعود ویل شي لعل الشباب يعود نشي ویل ځکه چې دا ناممکن کار دی څه کار دی ناممکن کار دی عقود دې ته ویل کېږي چې کله د یو معاملې توې کول په وخت کې هغه الفاظ ویل شي د معاملې توې کول په وخت کې لکه دوه کسان دی ول تر سره معامله کوي هغه ټیم کې دا کوم الفاظ د خپلینه اوځي نو په دغه ټیم کې دې ته عقود ویل کېږي لکه ته بیعتو دغه کس دکان ته لاړو او دې ځان سره اخلي او هغه دکاندار ورته چې بیعتو دا شی ما خرج کو او هغه څنګه ورته دا هغه څنګه ورته چې اشتریتو ما سکو وامه غستو نو په دې ټیم کې دوی یو معاملات وکولا او دغه معاملات وکول په وخت کې دوی دا بیعتو اشتریتو نو بیعتو اشتریتو خو اصل کې جمله خبری دي بیعتو یعنی بیعتو فعل او تو ضمیر بک فاعل اشتریتو اشترى فعل تو ضمیر بک فاعل نو دا اصل کې جمله فعلی دي او جمله خبری دي لیکن چې کله د معاملې تو کول په وخت ویل شي نو دې ته بیا ویل کېږي جمله انشائیه وز اسی ته دغه کې لکه یو کس ته چې لکه ستاره پټکه کم ځو او تور ته چې اشتریتو دا هم غستلو نو په دې ټیم کې دې اشتریتو ته جمله انشائیه نه وای په دې ټیم کو ته سوې جمله خبری وځي چې دې په باره کې تا خبر ورکو کنه په یې باندې لکه پوه شو دې باندې ها یا دغه شان دی یو سړی نکاح کوي او دې په نکاح کې په ټیم کوي ته نکاح تو ما نکاح وکړه او اخذ ورته یې قبول ته ما تقبل کړي نو اس نکاح تو قبول ته دا الفاظ دې نو په دغه معاملې ته کول په وخت ته نو دا ترینه دا جمله انشائیه ده او چې ورستو ته بیا وی چې لکه دا اخذ دې کم ځای وته ورته ما نکاح تو ما سره نکاح کړو نو بیا دا جمله خبریه جمله انشائیه نه عقود پیژندو عقود څه ته وایي چې باغا د معاملې ته کول په وخت کې دا ویل کېږي بل څه نه عرض او تهذیب باندې یو کار باندې یو سړی را پارول یا عرض دې ته ویل کېږي چې په نرمۍ سره ته چا ترغیب ورکیو اپ کار باندې ته اخدای کې چیرې ته په نرمۍ باندې دا را پار کې په کار باندې لکه ته الا تنزل بنا فتصيب خيرا اته زمونږ خپل ولې راځي په کار زموږ خپل راغله ته د بخیر در رسیدلو نو دا وستا هغه په کار باندې را پار کو چې ته زموږ خپل راځه خو په نرمۍ سره او تهذیب دا هم د قشان دي یعنی یو کس په کار باندې را پارول خو په سختۍ سره په سختۍ سره لکه ته الا تکرم ابویکا یره کته خپل مور بلار عزت ولې نه کې خپل مور بلار احترام ولې نه کې نو دا لکه مطلب دا دی چې ته دا کار کوا خو په سختۍ سره ورته دغه کو او بلکې په نرمۍ سره دې پوه شوي بیا دې قسم څه ته وایي چې
چې یو خبره د قسم بدري سره مضبوطه کړل شي یو خبره د قسم بدري سره څنګه مضبوطه کې لکه دی والله لا اضربن عمرا وخدای مې د قسم چې د عمر بز سکوما وامنو دا والله چې دا جمله قسمیه موږ چې ترکیب کوو موږ واو قسمیه جاره لفظ یا الله دا مجرور جار مجرور مطالبه اقسم فعل پر اقسم فعل انا ضمیر بغیر فاعل فعل سره په فاعل جمله فعليه انشائيه قسميه ولا انشائيه دا اصل کې قسم بغیر غلط نه ځکه دا جمله انشائيه ده تعجب معنی څه ده چې په یو کار باندې حیرانتیا ظاهر کړل شي لکه ته ما احسنه څخه استره هغه څخه استره هغه دعا یعنی دا الله پاک نه خپل حاجتونه وتلین چاته دعا یا به دعا کو لګته رب اغفر لي نو بدی کې دا جمله انشائیه ده او ندا څه ته وایي چې د حروف ندا په ذریعہ سره څوک ځانته متوجه کول لګته یا زیدو دا څه شو نه جمله انشائیه د جملې دویم تقسیم دا څه په اعتبار سره ده د خبر او د طلب په اعتبار سره د جملې دویم تقسیم چې د خبر او طلب په اعتبار سره د جملې څو قسمونه دي دوا کم دي جمله خبریه او جمله انشائیه جمله خبریه څه ته وایي دا غي وین کې د رښتونه دروغجن ویل کېږي او جمله انشائیه چې هغه وین کې د رښتونه دروغجن نه ویل کېږي بیا د جمله انشائیه څو قسمونه دي دولس کم دي امر نهی استفهام تمنی ترجی عقود عرض تحذير قسم تعجب دعا ندا دا امر مختصر تعریف سره چې بری کې چاته حکم کړل شي لکه مثال انصر نهی یو کار نه بګي منع کړل شي لکه لا تنصر استفهام د ځان په کول لپاره یسری تپوس کړي او تمنی ارزو پکړي او ترجی امید پکې ظاهر شوی او عقودو ته معاملې ته کول په وکه لکه بیا تو اشتریدو او عرض په نرمۍ سره یو کار ترغیب ورکول او تحذير په سختۍ سره یو کار ترغیب ورکول قسم غوړل یو خبره قسم به ډېر مضبوطول تعجب یو خبره باندې حیرانتیا ظاهرول او دعا چاره دعا یا به دعا کول او ندا حروف ندا په ذریعہ یو څه ځان ته متوجه کول داول مرکب مفید خبره مرکب غیر مفید څه ته وایي چې هغه وایي کی تا رښتونه دروغجن نه ملګي یا داغه نه مکمل فائدہ چلندا نه حاصلېږي داغه نه خبر یا طلب نه حاصلېږي او دې مرکب غیر مفید ته به نوم سوې مرکب ناقص څور ته وایي مرکب ناقص د مرکب غیر مفید نه اول فقط قسمونه دي اول دي څو قسمونه دي دوه قسمونه دي اول څو قسمونه دي دوا کم دي مرکب تقیری او مرکب غیر تقیری کم قسمونه دي مرکب تقیری او مرکب غیر تقیری مرکب تقیری دي ته ویل کېږي چې په دې کې دا یو جز د بل د لپاره قید وي دا یو بګي د بل د لپاره قید وي او مرکب غیر تقیری دي ته وایي چې په دې کې یو د بل د لپاره قید نه وي مرکب تقیری او دویم تعریف دی چې جزء اول عام وي د جزء ثانی پر اتلو سره دا خاص انده مرکب تقیری دی اولنې جزء سره دا عام وي د دویم جزء پر اتلو سره دا څه شي خاص شي لکه ته غلامو زیدین د مارکه کې سی واچ غلام زیدین نو اولنې جزء سره دا عام دی غلام عام دی کنه د زیدوم کې دي شي د عامروم کې دي شي د بکروم کې دي شي د سړی هم کې دي شي د خزي هم کې دي شي او تاسو سره زید ولګو نو اولنې جزء عامو د دویم جزء پر اتلو سره دا څه شو خاص دي د مرکب تقیری وای پوښوي او مرکب غیر تقیری چې دا جزء اول عام وي د جزء ثانی پر اتلو سره خاص شوی نه لکه ته 11 نو بری 11 کې د جزء ثانی پر اتلو سره بدی کې خاص ولا نه غي دا خبره وایي مرکب تقیری څه ته وایي چې یو بګي د بل لپاره قید وي او دویم تعریف سره اولنې جزء عام وي د دویم جزء پر اتلو سره خاص شي او مرکب غیر تقیری چې یو بګي د بل لپاره قید نه وي چې یو بګي د بل لپاره قید نه وي او اولنې جزء عام وي د جزء ثانی پر اتلو سره خاص شوی نه وي د مرکب تقیری دوه قسمونه دي یو ته لګي مرکب اضافي آیت لګي مرکب توصیفي څه څور دی لګي مرکب اضافي او مرکب توصیفي او د مرکب غیر تقیری درې قسمونه دي یو ته لګي مرکب بنایی او دویم ته لګي مرکب منصرف
او دریم ته لګيږي مرکب صوتی. د مرکب تقیدی څو قسمونه دي؟ دوا. کم دي؟ او د مرکب غیر تقیدی څو قسمونه دي؟ مرکب څو قسمونه دي؟ درې. کم دي؟ مرکب بنایی، مرکب منصرف او مرکب صوتی. بیا دا مرکب اضافي څه ته وایي؟ چې په دې کې د یو اسم بل اسم ته نسبت شوی وي د حرف جر مقدر په واسطه سره. چې په دې کې د یو اسم بل اسم ته نسبت شوی وي د حرف جر مقدر په واسطه سره. د حرف جر مقدر واسطه مطلب دا دی چې په منځ کې به حرف جر ترنده پکې پټ وي، په منځ کې به حرفیات په پکې دا حرف جر په پکې سوي. لکه ته غلام زیدین، نو دا غلام زیدین په اصل کې غلام لزیدین، په اصل کې څو او په دې کې د یو نسبت شوی بل ته د چا چې نسبت شوی وي هغه ته مضاف وي، د چا چې نسبت شوی دا څه وي او چا ته چې نسبت شوی هغه ته مضاف الیه وي. لکه غلام زیدین په دې کې مضاف الیه وغه غلام باندې مضاف ته او زید پکې غلام مضاف ولې ذکر دې نسبت شوی دی او زید دا مضاف الیه ځکه دې ته نسبت شوی دی. په مضاف الیه علامه دا چې بری باندې به همیشه لپاره جر وي، همیشه لپاره بسوي جر وي. اوس دا خبره د ذهن کې یاد وساتئ چې په دې مرکب اسنادي کې موږ هم چې یو پکې نسبت شوی بل تا ا د چا چې نسبت شوی د مستند الیه وي او چا ته نسبت شوی د مسند وي او دلته موږ وایو چې چا نسبت شوی نه ته مضاف وي، چا ته نسبت شوی د مضاف الیه وي. پوه شئ په دوانو کې فرق دا دی چې دا مستند الیه دا په مرکب تام کې وي، یعنی په جمله کې وي، په څه کې وي؟ په جمله کې په مرکب مفید کې وي، په مرکب تام کې وي. او مضاف الیه دا په مرکب اضافي کې وي، په څه کې وي؟ او مرکب اضافي دا مرکب غیر مفید دی، یعنی په دې کوم نسبت شوی خدا پوره جمله نه جوړيږي او هغه پوره جمله جوړيږي. تاسو ان شاء الله اوس ویم رستا او دا اوس وایي جزا چې دا مرکب غیر مفید دا 15 قسمونه چې څومره دي دا جز د جملې جوړيږي، پوره جمله دا نه جوړيږي، پوره جمله دا نه جوړيږي. پوه شئ. بیا د مرکب اضافي پہچان دار چې دوی اسمونه راغلي پرېګه په اول باندې الف لام نه په دویم باندې الف لام نه دا په مرکب اضافي وي، یا اول نه جننده اسم ظاهر وي، دویم جننده ضمیر وي، دا به هو وي. دا شانته اسم اشاره نه مخکې ټکی راغلی دی، اسم موصول نه مخکې راغلی اوبه دغوي مضاف وي او قبل او بعد او قدام او تحت او فوق عام طور باندې ټکی مضاف الیه مضاف واقع کیږي. او پښتو ترجمه کې د پکې راځي، اردو ترجمه کې پکې کا کې روري ری پکې راځي. مرکب توصیفی دی ته وایي چې بدی کې دویم اسم د اولنی اسم کې موجود معنی خي، یا پدې کې د دویم اسم د اولنی اسم د متعلق معنی خي. یعنی دویم دو جزونه بګې لګته رجل عالم، رجل عالم، نو بدی کې د دویم اسم د اولنی اسم معنی چې داخلي چې دا رجل عالم ته د څه سره چې عالم دی، نو دا عالم د اولنی جز هغه معنی وخلا، یا به د اولنی جز دا متعلق معنی خوي خي لګته جاءني رجل عالم ابوه، زما خواته داسې سره راغی چې دا خپل عالمون د لګوس دا عالم دی، نو دا صفت ته خود دې مخکنی اسم د رجل حالت نه بیان کړي بلکې د رجل سره چې کوم متعلق دی هغه د پلار حالت بیان کړی دی. نور تاسو ورستو په توابع کې ویل دي چې صفت په قسمونه دي، یو صفت به حاله یو صفت به حال متعلقه دی. پوه شئ. نو مرکب توصیفي څه ته وایي چې په دې کې د دویم جز د اولنی جز قواله معنی خي، په اولنی جز کې چې کوم معنی ده دویم اسم د اولنی اسم موجود معنی خي، یا د اولنی اسم د متعلق معنی باندې دلالت کوي. پوه شئ. او مرکب توصیفی به موږ څنګه پیژنو؟ دوانه باندې کېږي یا دوانه معرفي او دوانه په رفع نصب جر کې یو شان دي، دوانه په واحد تسنیه کې یو شان دي، دوانه په مذکر مؤنث کې یو شان دي. اردو ترجمه کې به ایسا ایسی راځي او په پښتو ترجمه کې به داسې راځي. پوه شو باندې. بیا مرکب غیر تقیدی، مرکب غیر تقیدی درې قسمونه دي: مرکب بنایی، مرکب منصر او مرکب صوتی. اول او اسم غیر متمکن په اسباق کې لک شوی هم دي. بیا مرکب بنایی دی ته وایي چې په دې کې د دوه اسمونو یو اسم جوړ شوی وي، په منځ کې پکې حرف عطف پټ وي،
پمینس کې په حرف عطف سوي پټ وي لکه ته احد عشره چې په دې کې د په اصل کې څنګه وو احد و عشرون نو دا مېل نه په حرف عطف کټ شوی دی او یو تر شوی دی احد عشره پوه شئ خالی مرکبی مزجی دلته کې لیکل چې راځو اسمونه پکې یو جوړ شي او بیا یو دوه قسمونه دي مرکب منصرف او مرکب صوتی مرکب منصرف دي دا وایي چې بدی کې د دوه اسمونه یو جوړ شوی وي او دوه داری وي وسخوا چې په منځ کې پکې حرف عطف پټ نه وي په منځ کې پکې حرف عطف او دویم خبر دا چې دویم جز به مرکب صوتی نه وي دویم جز به اسم صوت نه وي دویم جز به اسم صوت نه وي لکه بعل بکا نو دا بعل بکا په اصل کې سو بعلن او بکون نو دا بال او بک دا دوه اسمونه دي د دې دوه نه جوړ شوی به مې په حرف عطف نشته ده او دا دویم اسم صوت هم نه لري دې د مرکب منصرف وي او مرکب صوتی دي ته وایي چې په دې کې دویم جو سینه دا پکې اسم صوت وي لکه ته سیبوي راهوي وغیرہ لکه باندې پوښوي د مرکب غیر مفید څه ته وایي مرکب غیر مفید وایي دا پورا فائدہ میلاو نشي بیا د مرکب غیر مفید اول څو قسمونه دي دوا کم دي مرکب تقیدی او مرکب غیر تقیدی مرکب تقیدی څه ته وایي یہ اولنې جز بګې دنه لپاره کې دی مرکب غیر تقیدی اولنې جز بګې دنه لپاره کې نه وي بیا مرکب تقیدی په څو قسمه ده پدوا یو سره مرکب اضافي او نه بهمو مرکب توصیفی مرکب اضافي څه ته وایي د یو بګې نسبت شوی بهم د حرف جر مقدر فواسطه سره او د دې څه مثال ده غلام دې د مرکب اضافي اولی جز څه وایي مضاف او دویم جز ته مضاف الیه او مرکب توصیفی څه ته وایي چې بدی کې د دویم اسم د اولی اسم متعلق معنی بیان کی یا د اولی اسم د متعلق معنی بیان کی د اولی اسم والا معنی بیان کی یا د اولی اسم د متعلق معنی بیان نه لکه مثال سره رجل عالم د مرکب توصیفی اولی جز ته موصوف او دویم جز ته صفت وایي د مرکب توصیفی اولی جز ته او دویم جز ته او مرکب بنایی څه ته وایي چې دوه کې یو نو شوی په مین کې بغیر پیاته بټ نوی پټ پکی وی او مرکب منصرف ہو او مرکب صوتی دلته کې د جملې یو بل قسم ذکر کړي چې هغه ته ویل کېږي جمله شرطیه دغه جمله عام طور باندې خو جمله فعلیه راځي جمله اسمیه راځي جمله انشائیه راځي او کله کله به دا جمله شرطیه هم راځي سبق راځي جمله شرطیه هغه جملې ته چې هغه د شرط او د جزا نه جوړ شوی څنګه جوړ شوی اولی جز تسوي شرط او دویم جز ته جزا بیا به دې دا خبره ده چې دا جمله شرطیه اولنی جز دا به خامخا جمله فعلیه وي د جمله شرطیه اولنی جز به خامخا فعلیه وي او دویم جز یې دا جزا دا اسمیه هم راتلی شي او فعلیه هم راتلی شي پوه شئ اسمیه هم راتلی شي او فعلیه هم راتلی شي دویم خبره ده چې په شرط او په جزا کې کچته صرف جزا مضارع وا صرف پکې جزا مضارع نو بیا باغی باندې ورف هم راتلی شي پای باندې سکون هم راتلی شي او که شرط او جزا دواړه فعل مضارع وا نو بیا باغی باندې جزم راځي سو پی راځي جزم پی راځي هغه به پوه شئ او یو څلورم نمبر قسم د جملې نه جمله معطوفه چې هغه څنګه جوړوي د معطوف او معطوف علیه نه یعنی معطوف علیه جدا جمله وي معطوف علیه جدا جمله وي او جدا دواړه راغون کې جدي ته ویل کېږي جمله معطوفه پوه شئ نو نن سبق کې موږ د مرکب ټول خبره وکړه چې مرکب څه ته وایي دوه زیات بیا موږ وایي چې د مرکب دوه قسمونه دي مرکب مفید او مرکب غیر مفید بیا موږ د مرکب مفید تعریف وکړو د مرکب مفید نمونه ویل او بیا مرکب اسنادی کې ورته موږ وایي چې د مرکب اسنادی مو دغه چې بلې مسند مسند راغلی مسند څه ته وایي مسند څه ته وایي پای خبره تر وشوله بیا موږ وایي چې دا د مرکب مفید ته جمله وایي د جملې دوه تقسیمونه یو به اعتبار جزء اول یو به اعتبار جزء ثاني
به اعتبار چې د اول جملې په قسمونه دي جمله اسمیه جمله فعلیه د جمله اسمیه خبر وکړه د فعلیه خبر وکړه بیا و جمله اسمیه کې چې د دې کوم دوه جزونه دي نو په دې کې اولنی جز څه وي دویم جز څه وي جمله فعلیه اولنی جز څه وي دویم جز څه وي دا خبره تر شوې بیا جمله دویم تقسیم به اعتبار خبر او طلب چې کوم دوه قسمونه جمله خبریه او انشائیه او د انشائیه دوه قسمونه هغه ذکر شول بیا مرکب غیر مفید او مرکب غیر مفید اولنی دوه قسمونه مرکب تقیری غیر تقیری او بیا مرکب تقیری سره داغي قسمونه مرکب اضافي توصیفي او مرکب غیر تقیری درې قسمونه مرکب بنایی منصرف او مرکب صوتی بیان شول او د دې سره جمله شرطیه او جمله معطوفه اې باندې مطلب ډېر بحث سیلند تاسو سره وکړل شو اوس تاسو تدریب راولئ زر کوی نو په دې تدریب کې به تاسو وسخه چې دلګي دا جمله د کنه او که جمله دا نو اسمیه ده او که فعلیه ده او که خبریه ده او که څه شی ده د دې سره تاسو ته د ترکیب طریقه چې اندام خودلې ده په دې تدریب کې او د دې نه اخو ترکیبونه چې دا شروع شول چیرته په ترکیب کې نو ګوره ماته د ترکیب لپاره یو څو خبرې په ذهن کې د وساتې چې کله لکه جمله اسمیه راغلي نو بریګه بل ولې جو سوي اسم وي او دویم جز چې دا وایي اسم هم کې دي شي او فعل هم کې دي شي بیا دا چې د دې مبتدا او د خبرې او صورتونو راتلی شي چې یا به مفرد وي دواړه یا مرکب وي لکه مرکب غیر مفید و دا مرکب غیر مفید نو موږ په اول د مرکب غیر مفید ترکیب کوو یعنی مرکب غیر مفید کې موږ ګورو چې دا مرکب اضافي دی او که توصیفي دی او که بنایی دی او که څه شی دی نو که مرکب غیر مفید کوو اول په مرکب غیر مفید اجرا کوو جوړو پس دا غینه چې نن بیا دغه به جوړو مبتدا یا خبر یا فعل فاعل هر څه چرتل دا به جوړو صحیح شولا نو تاسو بسم الله کوي دا یو درجه جملو کا ترجمه او ترکیب کرے الله اکبر نو دې ترجمه سره الله پاک ډیر لوی دی او ترکیب به دې موږ څنګه کوو الله لفظ الله راځي مبتدا او اکبر ولا خبر ده اوس ګورئ چې دا جمله اسمیه ده که جمله فعلیه ده تاسو څنګه بدول جمله اسمیه ده اولنی جزء اسم ده د جمله اسمیه اولنی جزء څه وي مبتدا ورته بل نوم ورته وي مسند له بل نوم ورته وي محکوم علیه او دویم جزء څه وي خبر بل ورته وي مستند بل محکوم به اوس مبتدا او خبر یو څه شنو دا کومه جمله جوړیږي جمله اسمیه اوس ګوره محمد رسول الله اوس په دې کې ذری ترکیب سره دا کومه جمله ده د ټول نه اول چې موږ ترکیب کوو نو اول موږ جمله واضح کوو چې موږ به ګورو چې دا جمله اسمیه ده که فعلیه ده بیا به خو به نور خبره تر کوو نو دا جمله اسمیه ده که فعلیه ده جمله اسمیه څنګه پته ولګی دا اولنی جزء اسم ده نو چې اولنی جزء اسم ده نو دا به کومه جمله اسمیه او په جمله اسمیه کې همیشه لپاره څه راځي مبتدا او خبر سبق راځي نو دا خبر درته ان کې یو وساده چې زو په دې جمله کې یو مبتدا او وسم په اخر کې یو په سره وسم خبر نو محمد رسول الله دغه مبتدا خبر څه شری محمد مبتدا ولیدا او دې مبتدا د بل مسوي مسند له ورته ولي وي او د دې خبر به کم وي رسول الله یو ټکی راکد بدی مرکب دی کنه مرکب مفید دی که غیر مفید دی غیر مفید دی او په مرکب غیر مفید ولې دی مرکب غیر مفید څه ته وایي ها چې دې پوره فائدہ نه حاصلېږي بیا د مرکب غیر مفید څو قسم دي اول دوا کم دي تقیری او غیر تقیری تقیری څه ته وایي غیر تقیری څه ته وایي ها دا به مرکب تقیری ته غیر تقیری دی تقیری دی او د مرکب تقیری په قسمونه دي کم دي دا به څه شری مرکب اضافي ودی دی دیو په بل ته نسبت شوی او استاد څنګه پته ولګی دا نو ګورځ دوی اسمونه راغلي دي رسول الله او اولنه نکره ده دویم سره معرفه ده اولنه نکره ده دویم سره معرفه ده پدې کې مضاف الیه کم دي رسول مضاف ته لفظ الله مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه نه څه جوړ شي خبر مبتدا خبر الصوم فرض الصوم مبتدا او فرض ولا اوس دې دغه راشه لګی لاندې وګورئ دې دغه ولا په کومه جملې دي جمله خبریه باندې او دا جمله فعلیه باندې دا وکي تاسو ترکیب خلق الله الانسان ولیدو خلق نه فعل فاعل پرې دی اول جمله ګورئ خلق الله الانسان جمله فعلیه ده پته څنګه لګی دا
اولنی جز سره فعل له نو تا ته دا پته ولګی چې اولنی جز فعل له نو بری جمله کې په فعل راځي او فاعل پر راځي او کنو سره سره تل جواب راځي پوه شئ وز دا چې جمله فعلیه شو دا نو په جمله فعلیه کې به څه ګورم یو فعل ګورم بل به څه ګورم وز د ته چې پته ولګی چې دا جمله فعلیه اولنی جز فعل له د فعل علامه په کې سره په خلقه کې فعل ماضی دا وبلو ضمیر مرفوع متصل له بګو گردان ټکیږي ها نو با جمله فعلیه کې اولنی جز فعل نو خلقه فعل شو فاعل به صحیح الله او ذا الانسان پاتې شو کنه نو دا بلګ څه جوړو ما عام طور باندې په جمله کې په جمله فعلیه کې چې فعل لا شو فاعل لا شو بیا په دریم نمبر سره راځي مفعول به راځي نو دا به څه شي مفعول به چې دا زرا غونډه کومه جمله شولا واستدا وای چې خلق الله الانسان په خلقه دې فعل نو دې فعل د بل نوم سوې مسند ولې ورته مسند وای او بل ورته سنوم وای محکوم به ورته ولې وای د دې په ذریعہ سره خبر ورکړل شو ده حاجی او لفظ الله دا څه شری فاعل او دې فاعل د بل نوم سوې مسند له او بل ورته سوې ارسل الله محمدن جمله فعلیه ولا او لجو فعل او ترکیب بسنګ کومه ارسل فعل لفظ الله فاعل او محمدن مفعول به فعل فاعل مفعول به الګ تاسو په دې باندې پوه شئ دا ټول د قشان دي ښه په دې کې اسم نشته ده او آسان دي بالکل سبق ګرانو جو بیا مو ته تاسو بیا به ان شاء الله بیا ها بس ته نه چلو